أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بلى من أوفى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين. بلى ولنه من أوفى بعهده هغه څوک چې وفا وکړي بعهده د الله تعالی په وعده باندې واتقى فرزګاري وکړي فإن الله يقينا الله عز وجل يحب المتقين. متقیان خلق خوشوي. سورة آل عمران دی آیات نمبر 6 آیات. دا آیات د مخکې آیات سره ربط او مناسبت دا دی چې مخکې آیاتو کې هم الله عز وجل د یهودو هغه خباثتونه او قباحتونه بیان کړ چې دا هغه قباحتونو څخه یو قباحت دا چې کله ته دوی ته یو دینار هم کښېږدي نو دوی به تا ته دا یو دینار هم درنه کې کستا امانت د دوی سره پروت مګر په هغه صورت کې چې ته دوامداره په دوی پسې شې دوامداره په دوی باندې پسې شې نو بیا به خپل امانت لاس ته ځینې راوړي او دا چې دوی تا ته امانت نه درکوي وجه دا ده چې دوی دا عقیده لري چې امیینو لره یعنی عربو لره یا مسلمانانو لره پر موږ باندې هیڅ الزام نسته که موږ د دوی مالونه وخورو او یا یې ځینې لوټ کړو ځکه چې دوی خو بې علمه خلک دي او موږ اهل کتاب نو د دوی د مالونو خوړل دا موږ ته پروا نه لري. قاعده ده چې مال مغزي بخورد غازي بس نو دا سلسله وي. او بل دا چې موږ ته په خپلو کتابو کې دا ویل سوي چې که تاسو د دې امیینو څخه د عربو څخه مسلمانانو څخه مالونه غلا کړه یا مدینه پټ کړه په دې کې کوم الزام په تاسو باندې نشته. نو الله عز وجل د دوی د دې قول رد وکړي چې دوی په الله باندې دروغ وایي. یعنی الله سبحانه وتعالی هیڅ کله په خپل آسماني کتابونو کې د دې خبرې یادونه نه ده کړې او دوی هم په دې باندې پوهیږي چې دا موږ دروغ وایي او د دې اجازت نشته. بلا من اوفا کې الله عز وجل فرمایي چې ولی داسې نه ده یعنی الزام به څنګه نه وي سزا به څنګه نه ورکول کېږي. پر خاین باندې به ضرور الزام او سزا وي ځکه چې موږ د دې په اړه دغه قانون ایښی دی چې دا قانون دوی ماده لري. اوله ماده ده بلا ولی به په خاین باندې الزام نه وي هغه ته به ولی سزا نه ورکول کېږي. د کومې وجې به هغه ته د چا د مال د خوړلو اجازت وي چې قانون دا دی من اوفا بعهده چا چې په وعده باندې وفا وکړه که د الله تعالی سره وعده او که د مخلوق سره وعده لیکن و د مخلوق سره وعده په دا شرط چې جائز وي یعنی غیر شرعي وعده بنی نو که چا په وعده وفا وکړل واتقا او پرهیزګاري وکړه نو یقینا دا خلک نیکان دي او قانون قاعده ده فإن الله نو یقینا الله عز وجل يحب المتقين. پرهیزګار خلق خوشوي محبت وسره نو څنګه دا د دې خبره سي کېدلای شي چې الله تعالی دا قانون ایږدي چې کچا په وعده وفا وکړل هغه د الله دوستان دي او الله تعالی سره محبت کوي او تاسو ته د دې خلکو امانت پروت او تاسو یې نور کوي او بیا د دې لپاره دلیل وایاست چې د امیینو پر موږ باندې کوم سبیل او الزام نشته نو دا سراسر دغه اصول او طریقې خلاف. بلا من اوفا بعهده داسې به ولې نه وي په خائن به ولې الزام نه وي. قاعده او قانون دا دی چې من اوفا بعهده چا چې وفا وکړل بعهده د الله په عهد او وعده باندې واتقا او پرهیزګاري وکړله فإن الله يحب المتقين. نو یقینا الله عز وجل متقیان خلق خوشوي او دغه دوه صفات چې په چا کې رااله په وعده باندې وفا کول او تقوا پکې کې ول سنت اتباع کول نو یقینا الله عز وجل د داس خلق سره محبت کوي. واکې دې آیات مبارک کې الله تعالی د هغه انسان چې متقی بلل کېږي د هغه د پاره د دوه صفات بیان یو دا چې په وعده باندې وفا وکړي او وعده باندې وفا ډیره ضروری ده. د ځینو کسانو مزاج دا ګرځېدلی چې دا وعده اهمیت نه ورته لري
او دا ډیره خطرناکه مسله. نو په وعده باندې وفا کول او تقوا دا د متقیانو علامه. نو مطلب که یو سړی په وعده وفا نه کول او د تقوا دعوه کوله ځان بزرګ بلی، نو علامه دا ده چې دا بزرګ نه دی، ځکه وعده باندې وفا نه کوي. ان الذين يشترون بعهد الله وايمانهم ثمنا قليلا، ان الذين يقينا كسان يشترون بعهد الله اخلی بعهد الله دا الله په وعده باندې و ايمانهم او بقسم خپل باندې ثمنا قليلا لږ قیمت، اولئک دغه خلق لا خلاق لهم اغیلر حسن نستفی الاخرة په آخرت کې، ولا يكلمهم الله وان خبر بنکوي داوی سره الله عز وجل، ولا ينظر إليهم او نبغوري الله عز وجل اغیلر یوم القیامت د قیامت فورز باندې، ولا يزكيهم او نبدهوی تزکیه کی، ولهم عذاب علیم داوی د پاره عذاب علیم دردناک عذاب وی. دا ډیر زورونکي او بیرونکي آیات دي دا کسان د پاره چې په وعده وفا نه کوي او یادا چې د درواغو قسمونه اخلي او د الله تعالی دین د دنیوي اغراض د پاره استعمالي. په دې مبارک آیاتو کې الله تعالی د خلقو د پاره چاوي د الله تعالی دین د دې د پاره ګرځولي چې د خلقو سمال او دولت په جمع کړي او یا په قسمونو باندې پیسې ګټي. نو دې خلقو ته پنځه عذاب الله عز وجل په دې مبارک آیات کې بیان کړي. یعنی دا خو د کافرانو کار دی، د کافرانو سره دومره شدید سزا لایق ده. مسلمان باید د دې مستحق ونه ګرځي. که مسلمان کې دا صفتونه العیاذ بالله پیدا شول نو د دې لایق نه دی چې څوک ورته مسلمان وایي، ځکه دا اگر د هغه صفات دي د ایمان سره منافی او د ایمان سره ضد. ان الذين او دوم قانون دار چې څنګه به پر خائن باندې الزام نه وي، یو قاعده خو بیان شو او دوم قاعده دا ده ان الذين يقينا اكسان يشترون چاغيرا نس اشترا وای د یو شی په بدل کې یو شی اخستل، د پیسو په بدل کې مال اخستل دې ته شرا وای. نو چې دوی اخلي د دنیوي نفع د پاره او یا اخلي دنیوي نفع د دنیا غرض یې په نظر کې بعهد الله د الله تعالی په وعده باندې، د الله تعالی په وعده باندې دوی دنیوي نفع حاصلوي. مثلا خلکو ته ځانونه په بزرګانو معرفي کړي، خلکو ته ځانونه په علماو معرفي کړي، خلکو ته ځانونه په متقیانو معرفي کړي او بیا په دغه نامو په دغه حالت کې د خلکو څخه دنیوي منافع لاس تراوړي او غرض یې همداوي د همدغه کار د پاره دا کار کوي. نو یو داخله مثلا ظاهرا وایي چې موږ پر انبیاء ایمان راوړي چې دا د يهودو او نصاراو صفت، ټول عوام ته به ویل چې موږ کو اهل کتاب علماء او موږ تاسو ته د تورات او د انجیل صحیح حکمونه درکو. وکله به چې په دوی کې بیا کوم ماړه سړي یا خان سړي کوم ناروا وکړل او په تورات کې به داغه د پاره سزا، نو بیا به د هغه څه پیسې واپس او حکم به بدل کړي او ورته ویل به چې ستا په باره کې پلانې حکم راغلی. نو یشترون بعهد الله فبارکی تفسیر مدارک علامه النصفی رحمت الله علیه یو ډیره بهترین خبره لیکي چې د هغه علما او صوفیانو بزرګانو د پاره سخت زورونه ده او سخت لوی بیرونه ده چې د دین په نامه باندې د خلکو څخه مالی منافع او دنیوي مفادات لاس تراوي او یا شهرت غرض او یا غرض داوي چې خلګي کرام وکي، خلک سبا په یو نامو په بل نامه شیخ معقول او مشروب ورته وایي. نو دا د هغوی د پاره ډیره سخت زورونه او دا وایي چې د دوه کسانو اصل دنیا او آخرت دواړه خراب. په دنیا کې ذهن سوزي، ستړیاوي، پر نفس باندې مشقتونه برداشي او د آخرت درجه لاس تم نه راوړي. الله دې موسی ډیره خطرناکه مسله. ان الذين يشترون بعهد الله هغه کسان چې اخلي دنیوي نفع
بعهد الله د الله تعالی په وعده باندې ځانونه خلکو ته دیندار معرفي کړي کدا يهودانو چې دا کار کوي وایمانهم او په خپل قسمونو باندې مثلا حقوق العباد کې خلکو په حقوقو کې په معاملاتو کې قسمونه اخلي حدیث کې راځي پیغمبر علی السلام فرمایي کچا مال په درواغ باندې حاصل کی د درواغ په قسمونو باندې کوم مال حاصل کی دې د ځان لپاره جهنم واجب کی پیغمبر علی السلام ته صحابي وویل چې اې د الله پیغمبره کدا ډېر لږ مال وي سړي د درواغ په قسم باندې حاصل کی نو هم بداسي پیغمبر علی السلام ته فرمایل چې ولو کده یو درختي دا غلندل لشتوي لا هم په دې دغه سړي د پاره جهنم واجب مطلب دا چې دا جهنم ته داخلي ډېر احتیاط کول په دې کې ضروری دی کاروباري کسان باید ډېر دې شي ته متوجي شي لکه هغه روزمره د خلکو سره راکړه ورکړه کوي معاملات کوي تعلقات لري په دې کې ډېر احتیاط وکړي دا نه وي چې خدا نه خسته د درواغ په قسمونو باندې د خپل ځانو د پاره یا اولادونو د پاره لږ دنیوي منافع حاصل کی خدای آخرت د عذاب مستحق وګرځي او جهنم اذان تواجب کړي دا ډېر لویه کمزوري ده چې نفع د نور ته ورسېدل او خپل ځان په دنیا کې په آخرت کې په عذاب مبتلا ګر سری دا قسمونه اخستل منع وای قسمونه اخستل د رزق د کمی ذریعہ ګرځي پر حق دې را سړی قسم نه بیا پر باطل باندې ځینې کسان دې په دې کې بیا پروا د ځینو بیا دا عادت وي چې په هر مجلس کې چې پنځه خبرې کوي څلورې قسمونه دا یو خبره هغه ذکر کوي دا قسمونه د تایید لپاره د ځینو کسانو دا مزاج ګرځېدلی قسم نه دی مناسب ځکه د الله تعالی شان څومره لوړ شان او د الله تعالی د پاک مبارک نوم پر معاملات باندې ذکر کول په خپل مجلسو کې دا ذکر کول بار بار د قسم په حیث دا مناسب نه ده د الله تعالی د نام سره او د الله تعالی د شان سره دا یو قسم به ادبی ده سوی ادب دی د دې ځان ساتل پکار و ایمانهم ثمنن قلیلا یعنی لږ قیمت هغه دا چې دنیا ټول د آخرت په مقابله کې ډیر معمولی شی هیڅ اهمیت نه لري پیغمبر علیه السلام فرمایي ک دنیا د الله تعالی په دربار کې د غماش د وزر قدر درلود لای کافر ته به یو غړپ وګم نه وای وکړي اولئک لا خلاق لهم فی الاخره نو دا خلق چې دا کار کوي چې دا عمده کار د يهودانو دی دا خلق د پاره لا خلاق لهم هیڅ حسن استد نعمتون لهم دی لره فی الاخره فاخرت ولا یکلمهم الله او نه بخبري کوي د دوی سره الله عز وجل یعنی د لطف او مهرباني خبري به الله تعالی د دوی سره نه کوي ولا ينظر اليهم او نه بګوري دوی لره الله عز وجل د رحمت او محبت په نظر باندې یوم القیامت د قیامت په ورځ باندې ولا یزکیهم او نه بد دوی تزکیه او پاکي کوي یعنی ګناهونه به نه معافوي ولهم عذاب علیم د دې د فاره دردناک عذاب دی په پنځه عذاب وشود لا خلاق لهم فی الاخره یاو لا یکلمهم الله دعاء ولا ينظر الیهم یوم القیامه دری ولا یزکیهم سلور ولهم عذاب علیم د دې د فاره دردناک عذاب نو څنګه به پر خائن باندې او پر بے وفا سړي باندې الزام نه چې دا چا امانت پر تفروت یا د خیانت نو دا يهود او نصارا په کوم دلیل دا خبره کوي چې امیین لره پر موږ باندې الزام نشته کوم موږ دا غوي معلومه وا دا موږ رسول دی او دا مقاعده ده دا بیان مکړه ده وان منهم لفريقا يلوون السنتهم بالكتاب لتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون دغه يهودانو او نصاراو درلسم خباست بیانې چې دوی په خپل خبرو کې مسلمانانو ته دوکه ورکي او ظاهري خبري داسې جوړې کړي چې ګواکې د مسلمانانو په نفع دي وان منهم لفريقا او یقینا یوډل د دوی څخه
وان منهم او یقینا بعض د دوی څخه لفریقا یو ډله د دوی څخه یلوون کژوی السنتهم خپل جیبی بالکتاب په کتاب سره لتحسبوه د پاره د دین چې تاسو ګمان وکي فراغ باندې من الكتاب د کتاب څخه وما هو من الكتاب او حال دا چاغه د کتاب سنوي ويقولون دیوای هو من عند الله دا خبر د الله عز وجل د طرفه ده وما هو من عند الله او نوی دا خبر د الله عز وجل د طرفه ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ويقولون دیوای على الله فالله عز وجل باندې الكذب درواغ وهم يعلمون حال دا چې دوی پوهیږي د يهودو او نصاراو یو بل طریقه دا چې دوی به ظاهرا داسې توري ویل د دې تورات الفاظ به ویل او بیا به د دې الفاظو په ضمن کې یو بل خبره مرداخله وي انداز به داسې جوړاوه چې مخاطب دا وفهمي چې ګواکې دا خبره هم د دې تورات څخه ده او یا د انجیل څخه ده حقیقت کې به هغه خبره د تورات او انجیل نه او مخاطب ته به په ذهن کې دا ورکول چې ګواکې دا د تورات او د انجیل خبره نو بیا به دا یوازې نه چې په عمل کې به دا کار کاوه په خله به اقرارم کاوه چې دا د الله تعالی په کتاب کې الله تعالی فرمایي چې د الله په کتاب کې به دا نه و بلکې دوی په الله عز وجل باندې درواغ مثلا د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام علائم به بیانول بیا به داسې علامې د ځان بیان کړي چې هغه پیغمبر علیه السلام کې نه وي نو بیا به دا خبره کول چې دا د الله عز وجل په کتاب کې دا خبره است یا به الفاظ ورزیات کړل او یا به د تورات او انجیل غلطه ترجمه او غلط تفسیر وکړي چې دا به د عوامو په ذهن کې ورکول د يهودانو دا طبيعت او مزاج دي همیشه ساده مسلمانان او به علم مسلمانان په خپل خبرو باندې دوکه کړي او همیشه مسلمانانو ته ډېری پستی او خوږې خبرې کړي چې په حقیقت کې د هغو مسلمانانو د ذبح کولو او د هغوی د وینو د چشلو د پاره دا دوکه او دغه دامونه غوړولي یا د اقتصاد نمور کې یا د دنیوي تمدن او ترقی نمور کې یا دا ورته وایي چې موږ تاسو د حفاظت لپاره راځو یا دا ورته وایي چې ملک مو در آبادوو او یا دا ورته وایي چې نور مخوري موږ مو حفاظت کوو په حقیقت کې تر ټولو لوی غلط دوی وي د خلکو وینه دوی شي او ظاهرا انم د دوستی ورکړي نو الله عز وجل په خپل کلام کې دا د سور د لسم قباحت دا بیانې کله سړی د الله تعالی د قران سره تعلق وي د دې يهودو څخه ورځ په ورځ نفرت کیږي او دا ډېره خبيثه طائفه ده يهود او نصارا د مسلمانانو اساسي او ازلي او بنیادی دشمنان دي د هریان او نور مشرکان دومره شدید دشمنان نه دي د مسلمانانو سره لکه دا يهود او نصارا شي وان منهم لفريقا او یقینا یوردل منهم د دوی څخه دا لفريقا دا اسم دی د ان د فار تقدیم د خبر راغلی دی ځکه چې ظرف دی وان منهم او یقینا بعض وان منهم لفريقا یقینا یوردل د دوی څخه یلوون کژوی السنتهم خپل جبی یعنی ګول مول دا خبره جوړوي بل کتاب د کتاب د ویلو په وخت د پاره د دې لتحسبوه چې تاسو ګمان وکي په دغه خبره د دوی باندې دا دوی چې ګډه کړي ده چې تاسو ګمان پر لا ګډه سوي خبره وکي مین الکتاب چې د کتاب سبوي وما هو من الكتاب حال دا چې دا د کتاب نه ده دا خبره دوی د ځان کړي ده ويقولون او صرف دا نه چې په عمل غلطي او دوکه باندې اکتفا وکي بلکې په دې باندې اکتفا نه کوي په خلم اقرار کوي ويقولون وای هو دغه مطلب چې موږ بیان کوي یا دغه لفظ من عند الله د الله تعالی د طرف دی یعنی دا الفاظ او تفسیر چې موږ بیان کوي دا د قرآن او د تورات یا انجیل څخه ثابت دي وما هو من عند الله حال دا چې دا مذکور مطلب چې دوی بیانې
ندی من عند الله د الله تعالی د طرفه، دا د الله تعالی د طرفه څخه ندی، دوی هسې پر الله باندې درواغ تړي. نو د دوی دغه عمل او دغه قول دواړو څخه د دوی درواغ ویل ثابت سول. مطلب دا چې يهود او نصارا انتهایی لوی درواغ جنان دي، خپلوم درواغ وایي، په عمل کې هم درواغ ثابت دي. نو چې کله درواغ ثابت سو الله یې په صراحت بیانې، ويقولون دی وایي علی الله پر الله عز وجل باندې الکذب درواغ، وهم يعلمون حال دا چې دوی پوهیږي هم چې موږ درواغ وایو، په دغه خبرو کې درواغ جنان یو. نو چې کله دوی پر خپل رب باندې درواغ وایي او د الله د توحید عقیده لري، د الله تعالی پر رسولانو پر کتابونو درواغ وایي او دوی آسماني کتابونه بولي، نو بیا به پر یو مسلمان څنګه درواغ نه وایي، خصوصا بیا پر هغه مسلمان چې د دوی بدی بیانې او د دوی مقابله کوي، پر هغه به بیا ولې درواغ نه وایي. او مسلمانانو هم د کافرانو په درواغو اعتماد کړي. دوی د خپل درواغو ویلو د پاره څومره رادیوګانې فعال کړي او څومره ټلویزیونونه او دا د رسنیو شبکې فعال کړي. دا د همدې د پاره چې دوی پر خلکو باندې د خپل درواغو اثر وګرځي او دومره ډیر درواغ وایي، دومره ډیر درواغ وایي چې اخر د عوامو په ذهن کې دا د درواغ ویل دا ناروا او بد خبره اگر سره ښکار نشي. نو اخر د عوامو مزاجم دا وګرځي چې درواغ وایي او د دوی د درواغ تایید کوي، یعنی دا د دوی خبره بیا درواغ نه بول، ځکه چې دا ډیر درواغ ویل خلک سره عادي سي د دې درواغ سره. حالانکه دومره درواغ شوی دي مسلمانانو ته ویلي دي، یوازې د افغانستان خلکو ته څومره درواغ ویلي چې دا سره راجم سي په جلدونو کتابونه به د دوی په درواغ باندې ډک سي، چې دا د مسلمانانو هر فرد اتکلن کوشنی ته معلوم دي چې دوی دومره درواغ وایي او دوی چې کوم څوک مقرر کړي هغه هم درواغ وایي، ځکه هغه مقرر کړي شاګرد چې د استاد څنګه تربیت واخی هغه سه به خلکو ته تعلیم ورکړي. وهم يعلمون حال دا چې دوی پوهیږي چې دا درواغ وایي او درواغ جنان. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب ومما كنتم تدرسون. ما كان لبشر حق نسته وبشر لرا ان يؤتيه الله دا چې الله عز وجل اغلر ورکړي الكتاب كتاب والحكم وحكمت والنبوة نبوة ثم يقول او بیاوای للناس خلو لرا كونوا سي عبادا لي ما لرا بندگان من دون الله دا الله تعالی نما سوا ولكن كونوا ربانيين لیکن دون خبر دا تاسو سي خدای پرستان بما كنتم تعلمون فسبب دا اچ تاسو یو ذکوي خلق لرال کتاب وبما كنتم تدرسون او فاغه چې تاسو یې درسوي. دام د يهودانو سور لسم قباحت دي چې دوی پر انبیاء هم درواغ وایي، یعنی پر عام انسانانو خو درواغ وایي شوای بلکې پر انبیاء هم درواغ وایي. هغه دا چې دا د نجران نصارا او مدینه منوره کې یو لوی يهودي اوسېدی ابو رافع نومېدی، دا د مدینه منورې څخه د باندې لري او علاقه کې اوسېدی. نو دی ابو رافع پیغمبر علیه السلام ته وایي چې ته مشتدا وایي چې د بل چا عبادت مکو، حالانکه ستاره خبرو دا معلومی دي چې ته خلکو ته د دې دعوت ورکې چې تا عبادت وکړي. او بل دا چې عیسی علیه السلام د الله بندو، حضرت موسی علیه السلام د الله تعالی بندو، عزیر علیه السلام د الله بندو، او ته دا دعوت خلکو ته ورکې چې ستا عبادت وکړي. او ځین نور به ویل چې دا موږ عیسی علیه السلام د الله تعالی زوی بولو او یا عیسی علیه السلام الله بولو، العیاذ بالله. یعنی دا د ابنیت او د الوهیت خبره چې موږ کوو دا موږ ځان نه کوو بلکې دا عیسی علیه السلام مشتویلی دي. الله عز وجل په دې آیاتو کې د دوی رد کوي چې هیڅ کله داسې نشي کېدای. دا څنګه امکان لري چې یو بشر ته دی الله تعالی نبوت ورکړي، حکمت دی ورکړي، کتاب دی ورکړي او هغه دی بیا خلکو ته دا وایي چې تاسو زما عبادت وکړئ؟ یعنی دا هیڅ امکان نه لري.
بلکې دا پیغمبر دی خلکو ته دا وایي چې تاسو خدای پرستان سئ، یعنی یوازې د خپل رب عبادت وکړئ. ما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة، ما كان حق نسل لبشر یو بشر لرا ان يؤتيه الله، دا چاغت دی الله تعالی ورکی الکتاب کتاب والحکم او حکم د حکمت فیصله والنبوة او نبوت، چې د دې درو سورو یعنی د کتاب د ورکړي او د حکمت او د نبوت د دې ټول غشتنه دا د چې کفر او شرک منع دي. ثم يقول او بیا دی کوی دا پیغمبر د ناس خلق لرا کونو سی عبادا لی، تاسو سی عبادن بندگان لی مال راینز ما عبادت وکي من دون الله د الله تعالی نه ما سوا، نو دا خبر هیڅ حقیقت نه لري. ځکه نبوت او امر بالشرک دا سره زید، چې چاته د موږ نبوت ورکو او بیا د هغه خلکو ته امر کوي په شرک باندې، دا ډیر سره زید دي، دا سره منافی دي، دا نسره یو ځای کېدای. لیکن دون خبره ده دغه پیغمبر دی خلکو توای کونو تاسو سی ربانیین، یعنی خدای پرستان. ربانی هغه کس توای چې د رب طرف ته منسوب وي، ربانی یعنی د خپل رب طرف ته منسوب، یوازې د الله تعالی عبادت وکړي، ربانیین وګرځي. بما کنتم تعلمون الكتاب، په سبب د هغه چې تاسو ورزکوي الکتاب کتاب، یعنی په دې کتاب کې دا خبره راغلې ده. و بما کنتم تدرسون، او په هغه چې تاسو یې درسوي، یعنی په دې کتاب کې د تعلیم توحید دی چې تاسو یې نور ته بیانوي او یا خپل درسوي. نو بیا څنګه کېدلای شي چې دا انبیا دي دا چموي؟ په دې کې د انبیا علیهم السلام عصمت ته هم اشاره ده، چې انبیاء علیهم السلام د یوې ذریعہ د پاره له هم د الله عزوجل نافرمانی نکي او ګناه ورڅخه نکي. ځکه چې قاعده او قانون دی چې په دنیا کې یو سړی را ولاړیږي، یو څوک پر یو وظیفه باندې ټاکي، یو منصب ورکی، حکومت یو چاته منصب ورکی، ښکارا خبره ده چې دا منصب کوم چاته ورکی فاغو کې د دوه خبرو لحاظ کی، د دوه خبرو خیال پکې ساتي. یو دا چې دای دا منصب ورکوي، نه دا کوم څوک چې پر وظیفه مقرر کړي، په دې کې اول دی دا ګوري چې دا کس زما پالیسی او زما اهداف پیژني کې نه پیژني، او په دې کې دا لیاقت ستا چې دا زما اهداف به عملي کړي. نو هر سړی چې چاته یو کار وسپاري ضروري په هغه صورت کې وسپاري چې دای په هغه کس باندې دا علم لري چې دا کس زما د پالیسی او زما د ترتیب او زما د مقصد څخه خبر دی، چې زه څه کول غواړم نو دی به هغه زما غوښتنه عملي کړي. او بل دا چې په دې کې دا استعداد شته چې دا کار کوي. او دومره خبره دا ده چې دا سړی به زما نافرمانی نه کوي، او بل دا چې خلک به ماته وفادار جوړي او زما مقابله ته به نه پاتې. دا د دنیا د اصول د حکومتونو د نظامونو قانون دی چې یو سړی پر یو وظیفه باندې ټاکي، دا دوه شی معیار وي. یو دا چې د هغه ملک پالیسی به د مختبیای، چې د هغه ملکو دا نظام کومه پالیسی وي او کوم ترتیب او پروګرام وي هغه به مختبیای، او دا استعداد به پدې کې وي چې دا کار دی کولای شي. او دومره خبره ده چې دای به د اصول رعایت کې خپل به دا اصول پر ځان عملي کوي، او خلک به د نظام او د دولت وفادار ګرځي. د دولت او د نظام په خلاف به خلک نه جوړي. که پچا کې دا استعداد نو بیا د دنیا هیڅ یو څوک هغه پر وظیفه نه ټاکي، نو دای په هغه باندې علم لري. چې کله په دنیا کې داسې یو ترتیب دی د عام انسانانو تر مابین، نو الله تعالی څنګه دا کوي؟ العیاذ بالله چې دین انبیا د دې د فار را لېږي چې دا انبیا علیهم السلام خلقو ته د توحید درس ورکړي، او بیا د انبیا علیهم السلام خلقو ته د شرک دعوت ورکړي. دا خو کېدلای نشي چې د دنیا د یو نظام اصول دادي، یعنی دا لا کېدلای شي چې دا نظام دی په یو چا باندې ظاهرا دا فکر وکړي چې دا به زموږ د اصول پابندي وکړي او هغه د خلاف شي، ځکه انسانانو علم او ذهن دا قاصر. لیکن د الله تعالی په شان کې خود دې هیڅ امکان نه لري. کچېری بل فرض داسې پیښ شي نو دا خو پر الله تعالی العیاذ بالله دا الزام دی چې الله تعالی په دې باندې علم نه درلود دی، ځکه منصب ورکی او هغه د خلاف استعمال کی. معلومه سواله چې انبیاء علیهم السلام
یو زرم د غلطی نه کوي. ولی الله تعالی چې د دې کار د پاره د انتخاب کړی، الله تعالی په د علم لري چې د الله تعالی اصول په خلکو باندې عمل کوي. او بل دا چې خلک د الله تعالی سره جوړي، د دې لپاره نه چې خلک ځان تر وګوري. نو په دغه قاعده او قانون سره د يهودانو د دې خبرې رد وسو چې هغه برا ولاړېدل رهبان او احبار، یعنی بزرگان او علما به خپل معبودان ګرځول، او بیا به دا ویل چې عیسی علی السلام دا خبره کړې، دا غلطه ده. او دا غرنګ موسی علی السلام دا خبره کړې، یعنی رهبان او يهودان خو موسی علی السلام ته عقیده درلود، او دا چې د عیسویانو دا خبره مراد سره سواله چې دی دا ویل چې عیسی علی السلام مشتویری دي چې زه د الله تعالی زویم، العیاذ بالله، یا ذ الهی. دغه خبره رد امراس رانی چې انبیاء علیهم السلام دا نه دی. او د مسلمانانو د دې خبرې تصحیح هم وسول. پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته ویل چې موږ به تاسو د سلام پر ځای سجده وکړو. پیغمبر علیه السلام منع کړ چې نه، سجده جایز وای، نو ما به شدي ته امر کړی وای چې د خپل خاوند د پاره سجده وکړي. نو معلومه سواله چې یو پیغمبر دا کار نه کوي، او نه یو پیغمبر ته د دې جواز ده. وما كان لبشر ان يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول بأدواء للناس خلقوا لركونوا عبادا لي، تاسو سي عبادا بندگان لي مال رأي نزما عبادت وكي من دون الله دل تعالی سماسو. نو نبوت او امر بالشرك دا هیڅ کله نسی سره یو ځای کېدای. ولكن لیکن دغه انبیاء علیهم السلام دا وایي چې کونوا ربانیین، تاسو سي ربانیین، الله عز وجل را د الله تعالی بندگان سي، یوازې خدای پرستان سي، د الله تعالی عبادت وکړي. بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، سبب دا هغه چې تاسو خپل دا کتاب نور تور شیاست، تعلمون تاسو شیاست الكتاب کتاب، او په دې کتاب کې دا خبره راغلې ده چې د توحید درس ورکوي. وبما كنتم تدرسون، او په سبب دا هغه چې تاسو خپل درسوي. ولا يأمركم ان تتخذوا الملائكه والنبيين اربابا، او نه دغه پیغمبر امر کوي، یعنی دغه بشر چې موصوف په نبوت دي. ولا يأمركم او نه امر کوي تاسو ان تتخذوا الملائکه، چې تاسو وګرځوي ملائکه معبودان، والنبيين انبیاء علیهم السلام اربابا خدایان، نه په دې امر درته کوي. ولا يأمركم ان تتخذوا الملائکه والنبيين اربابا، او نه دا پیغمبر تاسو امر کوي په دې چې تاسو ونیسي ملائکه والنبيين او نور انبیاء اربابا خدایان. ايامركم بالكفر بعد اذ انتم مسلمون، عجیب ده. ايامركم آیاتاسو تبا امر کوي هغه پیغمبر بالکفر په کفر باندې، بعد اذ انتم مسلمون، ورسته تر هغه چې تاسو ایمان راوړي بیا به هغه تاسو ته د کفر دعوت درکړي. دا سراسر غلطه ده، او تاسو پر دې پیغمبر درواغ وایاست. ایا امرکم، آیا امر بکی تاسو ته دا پیغمبر بالکفر په کفر باندې، بعد اذ انتم مسلمون، ورسته تر هغه چې تاسو سواس مسلمانان، یا په واقع او نفس الامر کې یقیني مسلمانان، او یا ما دې په خله باندې د ایمان دعوه کوي. په دواړو صورتو کې دا پیغمبر تاسو په کفر نه امر کوي، او نه پیغمبر د دې د پاره راغلی دی. صدق الله.